وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمو استاسو د ټولو عوامو خواصو مشرانو کشرانو علماء کرامو په جشن قرآن شریف کې او په جشن عید میلاد النبی شریف کې د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي. په سټیج باندې تشریف فرما زمونږ د خیبر په کثیر تعداد باندې علماء کرام مدحان مصطفی علیه الصلاۃ والسلام او ډېر په خصوصیت سره د خیبر پختونخوا مشهور عالم الدین شیخ الحدیث جناب مفتی نقیب الله جنیدی صاحب او د دین علاوه زمون سره په سټیج باندې د خپل علاقې او د خپل وطن د تنظیم اهل سنت والجماعت ناظم اعلی جناب حاجی حکیم صاحب اور دیگر زما مشران او کشران او شټولو نامې د غستلو لایق دي چې د هر یو کس په عزت او په درناوي او په القابات او احترامات سره زواخل ما د پاره سعادت خبره د خودم ربو وایم چې ټولو د خیبر د علما او ګلدستې موږ سره په سټیج باندې تشریف فرما دي. دا غوی په حکم سره او دا غوی په اجازه سره صرف مختصر حاضری عرض کول غواړم او د خپل حاضرۍ نه بعد به مزید د پروګرام سنوعیت وي او مغه شان د بجاری وي او بیا زموږ استاسو فخر زموږ استاسو د مجالسو د محافلو د میلادونو د مدارسو خپل مفتی نقیب الله صاحب هم خپل حاضری د ترجمه او تفسیر په صورت کې لګی. زه خپل حاضری مختصرا عرض کول غواړم او د خپل مختصر حاضری د پاره زه د ستاسو توجه ډیره ضروری ګڼم چې د ما طرف ته وي او زما دو دریو خبرو طرف ته وي. ټول اولنې خبره که په حقیقت کې درته وایم په حقیقت کې چې کلم زه د خیبر د علماء کرامو د خدمات وګورم چې هغه یو خبره کیږي چې د کراچۍ نه تر خیبره پورې څوک دا خبره کوي د پاکستان په حق لبانه چې کراچۍ نه تر خیبره پورې. زه به دا وایم چې خیبر کې د مزرین نه واخله چې زموږ د کلی اخر دی او د وطن او علاقې اخر دی. د مزرین نه واخله تر دغه کاڅه پورې چې دا د دغه طرف ته اخر دی او د زیړې نه او دارنګې د کټکشتې نه واخله تر صدوخیلو پورې چې هغه صدوخیل د هغې اخیر دی. که چېرې زه وګورم او زموږ علما کرامو کم خدمت شروع کړی دی
تاسو پر رب باندې یقین وکئ چې دغه خدمات په لیدو سره انسان زړه ته داسې خوشحالي ملاویږي او دغه خدماتو په لیدو باندې زړه ته داسې سکون ملاویږي په زړه کې انسان دا اقرار وکړي چې که په ژوند کې مونږ یو ښېګړه د وطن او د قوم سره نه وي کړې دا یوه ښېګړه چې کومه علماء کرامو کړې ده چې زمونږ بچو لا په سر باندې پټکي ورپسرئ په ژبه باندې د الله او د الله د رسول یاد جاری کوي په لاس کې ولا تسبیح ورکړي په مازیګر کې ولا جمعات کې ځای او کتابونه او درسونه ورکړي دي که علاقې دپاره یو خدمت هم د علماو نه کي دا پټکي په سرول دا د هر چا کار نه دی دا صرف د علماء کرامو کار دی دا یو لوی خدمت دی ډېر خلک به په د علاقه باندې تیر وي او ډېر خلک به روان وي تیریږي به چرته به ټوویل وال کېږي او چرته به روډونه پخېږي او چرته به څه کېږي او چرته به څه کېږي یاد ساتئ هغه خدمتونه په خپل ځای باندې درست دي چې هغه هم ضروریات د زندګۍ دي خو یاد ساتئ حضور مبارک چې موږ ته کم تعلیم پرېښودی دی د روډونو جوړولو تعلیم د حضور مبارک د ټرانسفارمرو تعلیم د دې سره سره چې ځمکې صفا کوي او لارې صفا کوي او رڼاګانې راولي دا تعلیم هم پرېښودی دی خو حضور مبارک چې ټول نه غټ تعلیم پرېښودی دی هغه دا یې پرېښودی دی چې حضور مبارک په انسانانو کې ابوبکر صدیق جوړ کړی دی په انسانانو کې عمر فاروق جوړ کړی دی په انسانانو کې عثمان غنی جوړ کړی دی په انسانانو کې حضرت علی شیر خدا جوړ کړی په انسانانو کې حضرت سیدنا ابو هریره جوړ کړی په انسانانو کې ابو قتاده جوړ کړی دی په انسانانو کې ابو ذر غفاری جوړ کړی دارنګه ګڼ شمېر 1,24,000 کم و بیش پیغمبران هم تیر دي او کم و بیش اصحابه کرام هم تیر دي حضور مبارک چې کم خدمات کړي دي حضور مبارک چې معاشرې ته څه ورکړي دي ډېر څه ورکړي دي خو په حقیقت کې چې کم عظیمه تحفه امت له ورکړې ده حضور مبارک خپل اصحابه کرام امت له ورکړي دي افراد امت له ورکړي دي او زموږ په مدارسو کې که د مفتی مجید صاحب دلته راغلم ما دا رونق وکتو او د مفتی مجید صاحب دا ښکلي شاګردان او دا علما او طالب علمان ولیدل د هغې سره چې کم نور ملګري علما کرام دي فرمان مولوي صاحب د دوی دا خدمات مو ولیدل په تېره ورځ باندې مزرین له تلي وو هلته د مهم مولوي صاحب او د هغې ملګرو علما کرامو چې کم خدمات کړي وو دارنګې د یو طرف نه واخله بل طرف پورې چې دا کم علما کرام ناست دي خپلې ځوانیانې دین له ورکړې وي او اوس خپلې ځوانانې د ستاسو بچو له ورکوي د دې نه لوی خدمت نشته دی د دې نه لوی عظمت نشته دی او تاسو پر رب باندې یقین وکئ چې کومو بچو باندې دا وګورئ ماشومانان د بچو په سر باندې کم پټکي په سر دي تاسو مخامخ ماته مشران ناست دي تاسو په اجراو په علاقه کې چند افراد به تاسو د پټکو والا لیدل چې یا به څوک ملکو یا به څوک مشر جرګیوالو صرف د هغوی په سر باندې پټکي وو خلکو هغه څه ګڼل هغه خاص افراد یې ګڼل د عزت او احترام قابل یې ګڼل الحمدلله مفتی مجید صاحب او دارنګې نورو ملګرو چې زموږ بچو له کم پټکي ور په سر کړي دي چې په دغه لار باندې تېرېږي سپین پټکي ماشومانان روان وي هغه ماشومانان چې هغوی به مخکې زمانو کې دغه ماشومانانو به چې کم دور دی یا به کنځلې کولې یا به څه کول یا به څه کول الحمدلله ما او د ستا بچي اوس په سر باندې پټکی پروت دی دا د چا کردار دی دا د علماء کرامو او دغه مدارسو کردار دی او دا موږ له هغه خدمت راکوي دا موږ له هغه قرباني راکوي دا علماء کرام یاد ساتئ چې دا قرباني چا هم نه ده ورکړې دا قرباني د حضور د وارثانو ته د حضور مبارک په وراثت کې ورته پاتې شوې ده الحمدلله دا مدارس چې آباد وي او دارنګې طلبا عالمان کېږي او دغه څو کسان دي دوی ترجمه ختمه کړې ده څه کسانو به ناظره ختمه کړي یاد ساتئ اول ما خپله د نیا سره قرآن مجید سبق ویلی دی بیا من نیا وفات شوه بیا مشر ورندارې سره سبق ویلو او بیا چې دا سبق لږ زیات شو نو بیا په جومات کې اجره کې به سرکاري او سکول ټیټي استازو هغه سره به قرآن مجید ختم وکړو یا ساتئ یا هغه دور چې زموږ به د زنانه او نیاګانو سره تلاوتونه او ختمونه کول الحمدلله اوس په جوماتونو
په مدارسو کې علماء کرام ناست دي. که تاسو زین مولوي صاحب ته وګورئ او که تاسو تاج علي مولوي صاحب ته وګورئ او که تاسو نور علماء کرام امیر مولوي صاحب ته وګورئ په هر ځای کې ناست دي. او تیر په تیر باندې تاسو صفي الله مفتی صاحب ته وګورئ چې څومره لوی بیماریانې په تېرې شوې. خو یاد ساتئ دغه علماء کرامو په دغې درسونو کې او په جوماتونو آبادېدو کې څه لیدلي دي؟ دوی چې پکې څه لیدلي دي هغه یې پکې دا لیدلي دي چې په دې کار باندې خدا هم راضي کېږي او په دې کار باندې مصطفی هم راضي کېږي. دا یو لوی خدمت دی د علاقې دپاره. خو زه به دا خبره هم ضرور وکړم چې د یو لاس نه پړک نه خیږي. که تاسو عوام الناس زموږ د تنظیم اهل سنت والجماعت عوام بشمولیت ناظم اعلی صاحب او زمونږ د تنظیم د خیبر د حلقې ناظم مدیر صاحب د دوی د چاندې و نکړې دوی خلکو موټیویټ نکړل خلکو کې حرکت را نه وستو دا مدرسې بیا هم نه چلیږي. او که تاسو دلته علما درته کینی تاسو ول خپل بچی راونه لګئ بیا هم مدرسې نه چلیږي. نه مدرسو چلیدو دپاره د دواړو لاسونو درب پکار دی د دواړو لاسونو معیت پکار دی. علماو خپل خدمت دی د ستاسو د بچو د ورکړې خدمت دی بچو د ناستې خدمت دی د 2-3 روپو چاندي ضرورت راشي د چاندي ضرورت دی دا خدمت دی. یاد ساتئ دا مدرسې آبادې دي دا علماء کرامو په خپل طریقې باندې آبادې کړي دي او دارنګې چې تاسو کومه آبادي راوستلې ده په خپلو آبادو باندې هم آبادي راوستلې ده. خو زه به دا ووایم چې خوش قسمت دي هغه خلک چې د الله د دین دپاره افراد تیاریږي چا پکې د علم خدمت وکړو چا پکې د مرستې د مال خدمت وکړو د چا پکې هسې څوک خوشحاله دي چې د مونږ په علاقه کې دام درته یو جمله وایم که یو کس ته یو خدمت یې ونه کړو او په دې باندې صرف خوشحاله چې مونږ په کلي کې جومات دی او مدرسه ده او مفتی مجید صاحب چلی او په زړه کې خوشحاله دی چې زمانه د کلي خیر خو روان دی په رب باندې یقین وکړئ که 1 روپۍ هم نه یې ورکړي بچی هم نه دی کېنولی بچي شته یا نشته یا ځوان دی واده نه دی کړی او روپۍ ښېګړی هم نه ده کړی او کراچۍ کې ناست دی او زړه کې وایي چې زمونږ په کلي کې مدرسه ده او مفتی صاحب چلی هسې خوشحاله یم. خدای به د دنیا خوشحالي هم ورکړي خدای به د قبر خوشحالي هم ورکړي خدای پاک به د آخرت خوشحالي هم وله ورکړي. صرف په دې باندې چې زړه کې یو اظهار د خوشحالۍ وکړي الحمدلله په دغې محنتونو برکت دی چې دا کم سجاوټ دی په دې باندې شاته ډېر خدمتونه پراته دي. زه خو زړه مې ډېر غواړي چې په همدې باندې زه 2-3 خبرې نورې هم زیاتې وکړم خو زه به دا ووایم چې مدرسه به د ستاسو په بچو باندې آباده وي نه دا چې ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې د دین چې د چا نه اخلي اول بچی چې چا ته کینی او دین چې د چا نه اخلي ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې د ټول نه اول به دا ګورې چې ته د چا نه دین اخلي او ته بچی چا ته کینی اول به دغې کس ته ګورې. علم خو ملغلرې دي دین خو ملغلرې دي خو کچرې یو زرګر نه بغیر ته سونه جوړول غواړي چې زرګر نه وي سونه خو خپله سونه ده خو زرګر نه اخلي زرګر نه ده جوړه کړې یو عام کس دکاندار جوړه کړې دیاړي مال جوړه کړې یا د ګاډو سپیر پارټي جوړه کړې ده د هغه نه څوک سونه اخلي کله هم ترې نه اخلي. ځکه ابن سیرین رحمت الله علیه ارشاد فرمایي حسن بصري رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې ټول نه اولنی کار به د دین په زده کړه کې دا کې د دین کې بچي د علم ورکې او بچی چاته کې نه ټول اولنی کار به ستا وي چې ته هغه چا ته وګوره چې د چا نه ته دین اخلي چې دا خپله زرګر دی هم او که نه دا په خپله باندې سونار دی هم او که نه د ده عقیده څنګه ده د ده علم څنګه دی کم ځای نه فارغ شوی د چا نه تربیت حاصل کړی دا هر څه ته به ګورې هغه نه بعد به خپل هم کښېنې هغه نه بعد به بچو ته هم درس و تربیت به د هغې په لاس باندې ورکوي. یا ساتئ زموږ علما چې کوم ناست دي دا د چا نه تربیت شوي دي یا ساتئ دا د هغې شهداو نه تربیت شوي دي چې هغوی خپلې وینې د الله په نامه او د الله د رسول په نامه باندې ورکړي دي هغه خلکو نه تربیت دي دا علما چې درته ناست دي او په یو ګوټ او بل ګوټ کې مدرسې کولاو کړي دا د هغې شهداو نه تربیت دي چې هغه 5 کاله بعد د قبرونو نه راویستلی شول بدنونه یې خو یې پرېږده چې کفنونه هم سلامت وو د هغې سلامتۍ
عقیدې والا خلکو نه تربیت شوي دي خپلو بچو لکه خیر ورکول غواړئ دغې خلکو ته یې کېنوئ. حاضرینو زه به خپلو تمهیدي کلماتو له ډېر دوام نه ورکوم خو زه به دا ضرور ووایم چې موږ د کم کلام دپاره خپل بچي کېنولي کم عظمتونو والا کلام ته موږ خپل بچیم کېنولي دي خپله ورته ناست یو. یاد ساتئ که کتاب دی دا م د عظمتونو خاوند دی او کم نبی چې راوړی دی هغه نبی م د عظمتونو خاوند دی. او مفتی صاحب په حکم باندې وایي چې په دواړو باندې دوه درې خبرې وشي خو وخت به ډېر ولګي خو دومره به زه ضرور ووایم چې کم کتاب دی او کم بچي م ورته کېنولي او ما مخاطب ټول خپل مشران دي او ځوانان دي او بیا هغې نه بعد د مدرسې طالب علمان دي. یا ساتئ چې کم بچي کم بچیانم کم مدرسه کې کم کتاب ته کم عالم ته کېنولی دي چا په ترجمه ختم وکړو او چا په ناظره باندې ختم وکړو. یا ساتئ دغه هغه عظیم کتاب دی نږدې نږدې زمانه کې به صرف اشارتن د ټولو نچوړ به درته وړاندې کړم. نږدې زمانه کې یو درویش یو ملنګ زمیدار تیر شوی او هغه زمیدار به سحر کې به چې کله دا خبره په غور باندې واورئ په زړه در سره ولیکئ هغه زمیدار بابا به چې کله سحر کې د جمع نه بعد نور مشران ولیدل چې قرآن کریم به کلاو کړی و. څه به کلاو کړي و؟ قرآن کریم به کلاو کړی و. چا به سورت یاسین مانځه پسې ویلو چا به تبارک الذی صورت ویلو چا به صورت محمد شروع کړو څو بکسر نه قرآن کریم شروع لسم سپاره کې تلاوت کولو. دغه سپینګیری زمیدار بابا وای چې د ما حسرت داو زما په زړه کې ارزو تمنا داوا چې ما خو ټول عمر کلبې کړي ټول عمر فصلونه کړي ټول عمر ذمہداری کړې ده کاش په ځوانۍ کې ما د الله د کلام قرآن ویلی وای زه هم سحر مونځ نه بعد دلته ناست وای او ما به تلاوتونه کولی کله صورت یاسین کله صورت رحمان کله صورت مزمل کله صورت مدثر کله کم صورت او کله کم صورت خو په دغه سوچ او فکر کې به ناستو. مختصرا خبر را غونډول غواړم څو ورځې بعد چې کله اجل راغی کله مرګ راغی کله نیټه پوره شو د دنیا نه دغه بابا زمیدار بابا لاړو چې کله وفات شو دفن شو دفن نه بعد حاضرینو یاد ساتئ چې کله بارانونو یو غټ دباو رالو بارانونه وشول او بارانونو د وجې نه قبرستان چې دی ډېر قبرونه کېناستل د زمیدار بابا ته چا دا خبره وکړه بچو ته چې لاړ شئ او د تاسو د بابا قبر هم را پرېوتی دی د بابا قبر هم را پرېوتی دی. چې کله زامن رالل او زامنو وکتو د پلار قبر ناستو شنختې ماتې وې پاسه خاوره په ناسته وه ډېر زیات خفه شول چې دا خو جوړېدل غواړي. زامنو یې دا فیصله وکړه چې دا خو مونږ دوه درې زامن یو زمونږ د وس کار نه دی چې ټول قبر را پاک کړو او دوباره یې جوړ کړو. څلور پنځه ملګري امانتګر ملګري ځان سره شپې په 12 بجې بوتلل روان دي په لاره کې روان دي یو قبر تم ګوري بل قبر تم ګوري څوک په یو ځای کې مات دی څوک په بل ځای کې مات دی. چې کله خپل قبر پلار قبر ته ورنږدې شول دوستانو ته یې ویل چې قبر به جوړو خو یو گزارش عرض کول غواړم او هغه دا چې ملګرو کله ما بابا چونکې زمیدار تیر شوی زما بابا ډېر زیاته ژوند ساده تیر کړی دی لازمه خبره دا ده چې زما بابا دومره ولی نو عالم نو کمال والا نو کېدی چې زما بابا قبر جوړو په قبر کې چرته په بد حال باندې پروت دی. یو سوال درته کول غواړم ملګرو چې هر حال کې پروت وي راز بخکاره کوئ نه که هغه اډوکي وو که هغه چمړه وو که خاورې وو که لړمانانو او که هر قسمه دیوانانو پکې چاته به وایي نه. دوستانو ورته وي چې ستا پلار زمونږ پلار دی. چې کله کودایي شروع شوه کودایۍ په دوران کې چې کله قبر نه خاورې راوچتې کړې شوې خاورې چې څومره راوچتېدې اخر دا چې کله قبر لحد ته ورسېدل زامنې وایي چې کله مونږ د پلار د بابا او د سپینګیري کسانو د زمیدار د لحد نه کمه شنخته ماته وه کله چې مونږ راوچت کړه مونږ په لحد کې داسې خوشبو محسوس کړه چې زامنې قسم خوري په رب باندې چې د مونږ رب په ذات قسم وي چې د بابا په لحد کې کمه خوشبو پرته وه په ژوند کې هم داسې خوشبو نه ده محسوس کړې. مونږ لحد نه
کانی راوچت کړه شدخت م راوچت کړي چې کله بابا م وکتو څو کاله وړاندې زمونږ بابا وفاتو خو چې کله م قبر وکتو وایي چې کمې خاورې د بره نه راغورځېدلې وې په هغې باندې زما د بابا د کفن خاورو باندې خړ شوی و نور صحیح سلامت او زامن قسم کوي په رب باندې چې په کومه ورځ باندې موږ وله غسل ورکړی دی د بابا او د کیسانو زمیندار په ګیره کې د غسل اوبه بیا هم پرتې وي چې کله مونږ کولاو کړو او مونږ دوباره دغه خوشبو محسوس کړه دغه کرامت محسوس کړو دغه عظمت محسوس کړو مونږ زړه باغ باغ شو رونو ته او دوستانو ته سترګې اوچتې شوې چې کله مونږ واپس قبرم جوړ کړو اختصارا عرض کول غواړم دوستان خپلو دغه بابا زامنو ته وایي چې بس یو سوال تا کړو مونږ ومنلو چې چاته به نه وایو یو سوال درته اوس مونږ کوو چې ته به یې منې او هغه دا چې لاړ شه او خپلې ابۍ ته ووایه خپل سپین سرې مور ته ووایه چې دغه بابا عمل په ژوند کې څه و منځونه خو ټولو خلکو کړي دي ذکرونه خو ټولو خلکو کړي دي خو د دغه بابا په زندګۍ کې کم یو عمل و چې رب ذوالجلال په قبر کې سلامت وساتلو قبر کې د هغه کفن سلامت وساتلو د هغه په قبر کې او په لحد کې د جنت خوشبویانې روانې وي د بابا څه عمل و په منډه منډه باندې زامن رالل او مور یې په انګړ کې او په صحن کې تاوېده را تاوېده چې د ما د خاوند به په قبر کې څه حال وي هغه په انتظار باندې ولاړه وه ګرځي را ګرځي دروازه یې اچانک په هیبت باندې کولاو کړه چې کله زامن دننه شول مور ته وایي ابۍ ابۍ مور یې ګبراو شوه چې هسې نه چې زما د خاوند په هکله باندې څه بد خبر نه وي چې هغه لړمانانو خوړلی هغه خاورو سره خاورې شوی هغه اډوکې اډوکې پروت و هیبت واغسته ورته چې بچی وایه زما خاوند په کم حال کې پروت و مور ته خپل بچي وایي ابۍ مونږ ته شابه دا ووایه زمونږ پلار خو سلامت پروت و زمونږ پلار خو خوشبودار پروت و زمونږ پلار کفن هم سلامت پروت و د هغه مخ هم سلامت پروت و په ګیره کې د غسل اوبه تر اوسه پورې پرتې وې ابۍ شابه راته ووایه د آبا او د بابا عمل سو کردار سو ژوند کې داسې کم عمل کړی و چې هغه امتیازي و خلکو قبرونه کولاو کړل پلارانې خاورو سره خاورو ولیدل خلکو قبرونه کولاو کړل هغوی د اډوکو سره اډوکي ولیدل خو زمونږ بابا ته عظمت په څه باندې میلاو دی مور ابۍ ورته څه وایي دا جمله د ټوله خبره دغه یو جملې دپاره عرض کول غواړم ورته فرمایي چې بچو مونږ ته خو پته نشته بابا خو سادهلوح انسان و سحر به لاړو غرمې به روټۍ له راغی بیا به غرمې ماسپښین نه بعد لاړو ماښام به راغی ټول عمر یې کروندې کړي فصلونه کړي هر فصل کې هر موسم کې خپل فصلونه کړي ساده زندگی تېره کړې ده خو ابۍ ورته وایي چې کچرې ما د زړه نه پوښتنه کول غواړې او د ما کومه زړه ګواهي ده نو زه وایم چې زما خاوند که سلامت دی که زما خاوند په قبر کې خوشبوداره دی که ما خاوند ته فرشتې راغلي سوال جواب کې پاس شوی دی نو زما زړه ګواهي دا ورکوي چې کله به د ستاسو بابا سحر مونځ وکړو او د مونځ نه بعد به لږ لیټ راغی ما به ورته ویل چې خاونده څنګه لیټ راغلی چې بابا به د راته دا خبره کوله چې ښځې زه چای له لږ لیټ راځم دی نه بعد به لږ لیټ چای تیارې او زه سحر مانځه نه بعد خلک ګورم یو سپین ږیری ناست تلاوت کوي بل سپین ږیری ناست صورت یاسین وایي څوک کمه سپاره کوي څوک کمه سپاره تلاوت کوي خو لیکن زه به چې کله ما به قرآن کریم تلاوت کوونکو ته وکتل ما په زړه کې به درد رالو چې کاش ما هم قرآن کریم تلاوت کړی وی خو لیکن ابۍ وایي چې ما خاوند به دا ویل چې ما به قرآن د المارۍ نه راواغلو سحر مانځه پسې ما به کولاو کړو د مینځ نه او ما به رب ذوالجلال ته دا عرض وکړو ای رب کریمه دا د ستا کلام دی نه راله ناظره زده نه راله ترجمه زده نه راله تفسیر زده خو د ستا حبیب ویل دا د الله کتاب دی رب کریمه زه دا منم چې دا د ستا حق کتاب دی دا د ستا سچ کتاب دی او فرمایي مور وایي بچو ته چې د تا پلار به دا عمل کولو چې کله به قرآن کریم کولاو کو په یو لیکه باندې به هم ګوته راښکا چې رب کریمه نور نه پوهېږم خو دومره پوهېږم په هره لیکه باندې به دا جمله ویله چې رب کریمه دا د ستا حق کتاب دی دا ستا سچ کتاب دی په بله لیکه به ګوته راکړه چې رب کریمه دا د ستا حق
کتاب دے دالستا سچ کتاب دے پتہ نہ چاہے بابا با پنځه سپاره شپږ سپاره صرف په داسې طریقې باندې تلاوت وکړو چې په هر لیکه باندې به ګوت راخکا چې رب کریم دالستا حق کتاب دے دالستا سچ کتاب دے مور بی بی وائی چې کله ما خاوند تا په قبر کې دا عظمت و مقام ملاو دے دا عظمت ورته زکه ملاو دے چې دا خیر و عظمت د قرآن نه ورته نصیب شوی دی زمونږ هغه کلام پاک دی هغه خیرتی کتاب دی کته وسره په دې معنا باندې نسبت پیدا کې چې نور ترجمه اول خو پکار دا ناظرم پکار دا د قرآن کریم د آداب د حقوقو نه حق دا دی چې ناظره به زده کې ترجمه به زده کې ادب به کې احترام به کې او دس کې به راخلي دا ټول حقوق پوره کېدل پکار دي خو کشره چانه په خپل زمانہ کې لګ لار ګودره غلطه هم شي قرآن هغه کتاب دی چې صرف په پاڼو باندې نظر غورځي علما تشریف فرما دي مفتیان کرام تشریف فرما دي چند سیزونه داسې دي چې هغې ته صرف په کتلو کې ثواب دی چند سیزونه محدثینو دا خبره کړې ده مفسرینو فقهاو لیکل کړي دي یو د مور او د پلار مخ کتل دي چې مور او پلار مخ ته په مینه باندې ګوري د یو حج یو عمره ثواب ورته ملاوي مور و پلار مختا په محبت باندې قتل دام ثواب دی خانه کعبه شریفه ته چې صرف ګوره طواف هم نه کې سم نه کې خانه کعبه شریفه ته ګوره مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای خانه کعبه شریفه باندې چې یو ځل نظر پریوزي د شپېتو کالو اجر او ثواب ورته ملاويږي مولا علی قاری سے فرمای چې په دغه قیاس باندې د حضور مبارک روضه مبارک ته چې ګوره په یو نظر باندې شپېتو کالو اجر او ثواب ملاويږي همدارنګه چې کم کم سيزونه دي ډیر زیات دي کغه احد غر مبارک دی دارنګ یاد ساتي یو قرآن کریم دی چې قرآن کریم کا تلاوت نه هم کې او د قرآن کریم په پاڼو ته صرف تش ګوري هم دا تش لیدلم اجر او ثواب دی غرض مده حاضرینو چې خپل بچی قرآن ته رانږدې کړي خپلم قرآن کریم ته رانږدې شي او د هغه غیرتي کتاب دی چې رب ذوالجلال دله دومره مقام او رتبه ورکړې ده چې په دنیا کې هم خړوایې او سپېرې ورځې ته نه پرېږدي په قبر کې هم سپېرې ورځې ته نه پرېږدي او په آخرت کې هم سپېرې ورځې ته نه پرېږدي او دا یو حدیث مبارک باندې په مختصر وضاحت سره عرض کول غواړم او هغه دا چې د حضور لکه څنګه حکم شوی دی حضور مبارک هم غیرتی پیغمبر دی څنګه قرآن غیرتی دی دارنګه حضور مبارکم غیرتی پیغمبر دی چې قرآن سره څوک نږدې شول ام کمال ته ورسېدل او که صاحب قرآن ته څوک نږدې شول هغه هم کمال ته رسیږي او زه په اختصار په دې باندې چې علما تشریف فرما دي رب ذوالجلال ارشاد فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي چې په ذکر د الله تبارک وتعالى کې دا د زړونو قرار پروت دی مفسرین فرمایي چې په دې آیات کې الله فرمایي چې په ذکر د الله کې د زړونو قرار پروت دی په ذکر د الله کې د زړونو قرار پروت دی علما لیکي چې دا ذکر الله څه شی دی چې باغې کې قرار پروت دی بند کې بچي بند کې الله تبارک تعالی فرمایي الا بذکر الله اے خلقو الله فرمایي د الله په ذکر کې د زړونو اطمینان او سکون پروت دی امام مجاهد رحمت الله علیه دغه تفسیر آیات په تفسیر کې لیکي چې الا بذکر الله امام جلال الدین سیوطی په خپل کتاب تفسیر دور منصور کې لیکي چې بذکر الله نه مراد چې الله په ذکر کې د زړونو سکون پروت دی د ذکر الله نه مراد محمد رسول الله دی گویا رب ذوالجلال فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی الا برسول اللہ تطمئن القلوب خبردار شئی د زړونو خکلا د زړونو قرار د زړونو اطمینان د زړونو ټکور چي دی دا محمد رسول الله دی او میلادونه چې مناویږي د زړونو د قرار د پاره مناویږي خلکو په بنگلو کې قرار وکړو په بنگلو کې قرار او
سکون د زړه ملاو نشو خلکو ته پیسې ملاو شوې جایدادونه ملاو شول ګاډي ملاو شول چا په سس کې د زړونو قرار وکړو خو په یو سیس کې د زړونو قرار ملاو نشو الله فرمایي تاسو لار غلطه کړې ده د زړونو قرار په بنگلو کې نه ملاويږي زړونو قرار په پیسو کې نه ملاويږي په ګاډو کنټینرو کې نه ملاويږي زړونو قرار په ذکر الله کې ملاويږي او ذکر الله محمد رسول الله دی دا الله حاضرینو دا الله کلامم ذکر الله دی دا الله یادم ذکر الله دی دا الله نبیم ذکر الله دی که څوک د الله کلام ذکر الله ته نږدې شو څوک د الله نبی ذکر الله ته نږدې شو چا تسبیح راوست او قادریه سلسله کې دا عبدالمالک سے مبارک نه وظیفه او سبقونه واغستل او څوک د الله ذکر الله ته را نږدې شول یا ساتي زړونو قرار په دې سيزونو کې موجود دی کله دغه علماو نه پوښتنه وکړي علماو 2000 او 3.5 تنخواه ده او روان وي خپل ژوند پیري ځکه هغوی زړونو ته قرار ملاو دی ولې ځکه چې کتاب ذکر الله دی هغه ول اطمینان ورکړي قادریه سلسله کې سے مبارک نه بیعت کړي هغه ذکر الله دی هغه کې ورته اطمینان ملاو دی او میلادونه د مصطفی علیه السلام مبارک مناوي ام ذکر الله دی پاګه کې اطمینان ملاو دی ذکر رب ذوالجلال د خلقو ته د دواړو جهانو اطمینان او د زړه سکون ور نصیب کړي خبره زیاتې او زه په دغه خپل خبرو باندې اکتفا وکم الله کریم زمونږ د خوشحالي دغه علماو د حافظانو دغه ناظری د ختمونکو دا خوشحالي د الله کریم مونږ نسل در نسل نصیب کی الله کریم د مونږ استاسو د عزتونه د قران او عزتونه د حضور مبارک نسل در نسل په دواړه جهان کې نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین زداد ورکوم مبارکي ورکوم مفتیان کرامو د مدرسې ته مفتی مجید صاحب ته او د هغې ملګرو علما کرامو ته او ټولو ته مبارکي ورکوم او دا مبارکي د الله کریم مونږ په دواړه جهان کې په کار باندې راوسته کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.